الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه ترجمان القرآن: فمن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت. نن د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د یو بل عزتمن ملګری تاریخ او سیرت ذکر کیږي چې هغه ته ویل شي زید ابن ثابت الانصاری رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سکرتر یا د قشن دغه ترجمان. دویم کال د هجرت ته د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د زید د رکیدو او زید اوسېدو مدینه منوره ډیر انتهایی په زید ازدحام سره ال خلک داخليږي او مقصد پدې کې دا چې د بدر جګړه شروع کیږي او څنګه غیر لپاره مخبل کاروایي وکړو. او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شروع دي چې د خپل نظرونه په فوج باندې غورځي، په خپل مجاهدونو غورځي، هغه کسان چې د غیر قیادت لاندې دي چې څنګه لاړ شي، په کومه طریقه لاړ شي او څوک لاړ شي. او په دې مناسبت باندې چې کلمه د الله د دین په ځمکه باندې مضبوط او راسخه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دمنځ کې روان دي چې ګوري او الک راغی د عمر نډیر انتهایی کشر تقریبا لا درلس کول رسیدل نو د خپل د عمر نه چې پړقیدو هغه په اعتبار د زکات او خیرته او داغه نجابت او د غیرت د په استراب او قلق کې په دلاس کې وتره و تقریبا چې هغه د قد سره ودرولې شنو یا برابرې ده او یا ته لګ زیته ده. ته جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خواله رانجدل شو دا خبره ورته وکړه چې الله دې ما ستانه قربان کړي یا رسول الله، مال اجازه وکړه دې خبره مبارک کې جستا په قیادت کې د دشمن مقابله لورسم او جهاد فی سبیل الله او کمستانه بیرغ لاندې. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دې ماشوم خبره دله وکاته په دې د خوشالۍ نظر باندې ډېر تعجب او په دې وخت کې په دې اوګه باندې اوالو ډېر د محبت د وجنه او خوشاله کې دا غزړه او به ورته ویل چې اشنا تر اوسه دا وړو کې بچي دا جګړه ده د دشمن مقابله ډېر انتهایی ګرانه ده، کتن الله نشي دا به ډېر خیر. ماشوم بیرته روان دي تر په دې ځمکه باندې راکاږي د غم نړیر انتهایی ډک ذکر محمد رسول الله ملګرتوب نه معطل پاتې شو. اوله غزا کې چې کله رسول الله اراده غزا لرله ورسته به مور راوا د نوار ابن مالک بنت مالک رضی الله تعالی عنها او هغه په اعتبار د غم سره ډیر انتهایی کم نه و د بچینه وجه دغه ارمان داو چې د خپل بچی د رسول الله په قیادت کې ولېګم او په دې باندې د خپل سترګې زیخې کما غور باندې رنج کم چې دا د مجاهدینو سره په دې سب کې رواني د رسول الله د جنډې او بیرغ لاندې ولیدا پاتش. سوچ کو چې تر څو پورې په دې مقام کې اقا درجه بیرته حاصل کی چې کوم زما رسول ارمان دی نو دی ماشوم ځان سره سوچو کې چې زه خو وس ناکام شوم په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاړ شم ځکه زه انتهایی کشرم او په یو طریقونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان رسوم خپل او کېرده بخاره کوم تر څو پورې هغه مازان سره روان کی اگر کزما د عمر تقاضا بنی خو لیکن د کمال بل مظاهره وزو کوم. په دې وخت کې علم او حفظ د پیش کې علم ډیر انتهایی اوچت شي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله د علم او د مال مابین تقریبا یو سره شل پرونه کړی دي. یو په کې دا چې وړي کې بچي خو چې عالمي کګړې وړې قواره ولا ولې نه خو چې عالمي الله عز وجل اغله حیثیت ور کوي ځکه د علم په خپل قسم غاڼه او جمال دی. نو دې الګ دغه سوچ د خپل مور لخاره کې ویل چې موري په اعتبار د عمر باندې زکه مشم کې ورسره شوم خو ما سره یو بل طریقه دا غدا چې مال الله علم را کړي حفظ را کړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بدی ځان ګرانوم د دې وجنه مور انتهایی تازه شو خوشاله شو او د بچی په دې خبره اوریدلو باندې ډیر انتهایی نشیته شو. چې خلکو سره خبره وکړي د خپل قوم نشه دغه ماشوم بوزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله او دا خبره ورته یاد کړي چې په دې ماشوم زید ابن ثابت کې او کمال دی غدا علم ډیر اوچت لري او حافظه ډیر انتهایی قوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله ورله او دا خبره ورته وکړه چې یا نبی الله اے د الله نبی زمون په خاندان کې زید ابن ثابت او بچی د امر راوستره تقریبا ول سورته د قران کریم زده کړې دي او په دې طریقه باندې دا قران ولې لکه څنګه چې ستاسو په ځل باندې نازل لې وخت نه چې دا ځان سره روان کو. دا خلا بیل خبره ده چې حافظ د قران دی لیکن دغه سره قرأت هم ډیر مضبوط دی، لیکلم ډیر مضبوط دی، اراده ده لري چې دا په دې باندې تعالی ځان نږدې کی استاد سره ځان لازم کی تدنه سبا سورتونه د قران کریم واوره
جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د وړ کې بچی ځان را دعوت کې زید بن ثابت او به ورته ویل اشنا د قران چې کوم عزت تاسو ذکر د اغمال وایا چې کوم وخت تلاوت شروع کې تلاوت ډیر پړقیدون کې الفاظ ډیر ښکارا داسې ملغلره د قران کریم تیر روانه وي ته به دې ګمان کو لکه څنګه چې د اسمان په چتر کې د قشان دستوري کرته پورته منډي وي د تلاوت وخت په وخت باندې زیاتدو اثر کو په مخاطبینو باندې او د قشان په هغه دوستانو باندې او چې کله به درېدل نو په دې وخت کې تابه د شي ګمان کوو چې قرأت او دا درېدل په خپل ځای باندې دی بیل کمال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې انتهایی زیات خوشاله شو ملګرو لویل د اوسمه توصیف تاسو دې الګ کړي دغه نه څه چند د اوچته او زیات خوشالي د وجنه ورته ویلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یا زید د يهودو د شبس زکه زه د هغه په دې شبه باندې پیغام نه تر څو په هغه د استاد وجنه ایسس مو دغه ما بین کې رابطه راشي د زید بن ثابت ورته ویل چې لبیک یا رسول الله تابعدار زولانم اذن الله رسول خبر اوکا وی په دې وخت کې متصل په عبرانی ژبه باندې ګونډه ما تکړه حتی تر دې پورې چې دا ټول په لږ وخت کې خپل قبضه کې راوسته او به جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام لیکلا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده دې خبرو چې يهودو له خط ولېګم او به رسول چې کله دا غوي د خوانه خط رسول الله صلی الله علیه وسلم خوانه راغی دې عبرانی زبان نو ورسته ډیره مدباب سوریانی زبان زده کړه محمد رسول الله په امر باندې لکه څنګه چې دا مخ کې زده کړي و دې وجنه دغه نوجوان د 14 کلو عمر ماشوم زید بن ثابت ترجمان القرآن د محمد رسول الله سکرتر د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اغلستون کې د خطونو وګرځیدو چې کله دا مسله وشوله نو جناب نبی کریم علیه السلام ډیر انتهایی مطمئن شو اې په مضبوطیا باندې د امانت باندې د دقت باندې د فهم باندې او به ورته ویل شي اشنا زتاره د اسمان وحی سپارم ته به غیر پاره کاتب جوړيږي نو کله به چې شی د قران کریم نه نازل شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځړو دا به را دعوت کې ورته ویل اكتب یا زید لیکل وک هغه لیکل وکړه زید بن ثابت دا د شی وسړی د رسول الله د قران لوستل کېږي ټیم پټه غټېدو د هغه آیاتونو سره او دې وخت کې تازه داغه د خلینو به اوریدل حتی تر دې پورې چې په اسباب د نزول باندې عمده پوي اته د نفس د قران کریم په انواراتو باندې مشي وپړقېدو عقل ډیر انتهایی چې په هغه اسرار د شریعت چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه دل بیانېدل ناسا په دې وخت کې دغه نوجوان ډیر انتهایی برخه پیدا کړ د قران کریم په تخصص او دا مرجع وګرځیدل د امت د مسلمان کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دنیا لاړو خلق بدل راتله په دې وخت کې دا هغه انسان چې د ابوبکر صدیق په وخت کې د قران کریم جامعین و قران راجمه کو دا پکې و هغه انسان چې د عثمان بن عفان په وخت کې هغه د خپل مصحف لیکلو نه ټول سره لخر داو دغه نورسته به خلکو دلا خپل مرجع ویلې د لبراتله نو چې کله وسړی د الله په کتاب ډیر انتهایی پویا د الله د کتاب جامع د الله د اسرار پر ازونو باندې پویا اې د دینه بچرته اوچت حیثیت بلی چې انسان هغه له اوپسخي کله وحاشا اې د دینه بچرته بل عزت چې د انسان نفسونه ورته اوپسخي نه دا د رب العالمین فضل دا د قران کریم به احترواله په دې زیر ابن ثابت هغه په دې طریقې چې څومره لار د مشکلات وي زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ باندې غټول ښکارا کړی خلق به دې کې پریشان کېدل اولل الباب العقل الصافي ان شائبه الاوهام یو مسله باندې باندې پویدل د زید ابن ثابت د خواله براله حتی د ثقيف د اورس ثقيفيه نبی کریم علیه الصلاه والسلام شکل وفات شو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه ملګری کېناسته چې څو خلیفہ شو څو خلیفہ نشه د مسلمانانو یو اختلاف پکې راغی مهاجر ویل چې خلافت به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وجدا چې موږ به ډیر اولایو انصار ویل خلافت به مونږ کې وجدا چې موږ به ډیر اولایو بعض خلکو ویل چې خلافت مې پتاوس کې نیمه په مونږ کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام شکل او کار کولو یو کس به تاسو نه انتخاب کې یو بزمنګ واکار به ورس پارو نیم خلیفہ تاسو او نیم خلیفہ هغه زمونږ نږدې و چې ولې فتنه پیدا شي حالانکه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل کفن کې خودلې شوی دی ایری صحابه په دې منځ کې دفن شوی نه دي نو په دې وخت کې وسه د شیو کلمه په کار د شاګړ ډېر انتهایی مضبوطه ای د شیو کلمه په کار د شاګړ ډېر هدایت والای د شیو کلمه په کار د شاګړ قرآن په تعلیماتو باندې آباد ای او کوم انسانان چې غول شکونه پر ځل کې پیدا شوی دي شکونه د منځ شي دا کلمه الله عز وجل د زید بن ثابت الانصاری د خلینو راويستا دی قوم ته وکاته ورته ویل شي یا معاشر الانصار اے انصارو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو خلیفہ به د مهاجرین نه او موږ انصار د رسول الله کومک مو کړی دی اوس موږ انصار دغه خلیفہ کومک به موږ کوو دغه سره موږ تایید په دې حق باندې ودرېګو ابو بکر صدیق رضی الله عنه به خپل لاس ورغوت کې او ورته ویلي هذا خلیفتکم فبایعوه دا استاسو خلیفہ د محمد رسول الله نو ورسته راشه ټول در سره بیعت وکي دیکھا دا زید بن ثابت د قران کریم پر فضایلو د قران کریم پر تفقه
د قران کریم په دې زیات ولا انډیوالتوب باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په زیات ملګرتوب باندې دا یو مرشد د مسلمانانو وګرځیدو خلکو پر دې سره مشورې کولې په سخت مشکلاتو کې کله چې مشکلات د مسائلو باره کې راځي د خپل براتله د میراث په مسله کې بدل رجوع کوله چې کله د مسلمانانو په مابین کې د شو عالم نو د ډیر پوهه ددنه په احکام د اسلام او ډیر انتهي وکړ منو نو یو ورځ عمر بن الخطاب مسلمانانو په دې منځ کې ودرېدو خطبه ویلې چې هغه ویل شي خطبه الجابیه جابیه په دې مناسبت باندې دمشق علاقه د غرب په طرف باندې حضرت عمر بن الخطاب د صحابه سره راجم شو چې په کومه طریقه باندې دشمنانو موږ د خپل علاقې ونیسو یو لري خطبه په کې ویل هغه به خلکو ویل اليوم خطبه اليوم يوم الجابیه عمر بن الخطاب د خلکو پر مابین کې ودرېدو په اوچت आवाज باندې ویل چې ايها الناس اي خلکو من اراد سوچ اراده لري چې سوالو کې د قران کریم نه فلیت زید بن ثابت اراده چې زید بن ثابت خواله د الله په کتاب باندې ډیر انتهایی پویا سوچ اراده لري چې سوالو کې د فقه بارکه مراد شي معاذ بن جبل لا په باب د فقه کې د انتهایی زید پویا فقه سمنا معرفه الحكم مع دلیله حکم پیژندل سره د دلیل نه چې قال الله قال رسول صلی الله علیه وسلم فقه بدل نشي ویل چې سړی عالم خبره کړي کتاب کې دنه کړي او په غیبه د کتاب او سنت نه دلیل موجود نه عرف کې غلط مشهور شوی دا فقه کتاب دینا ومن اراد ان يسال عن الفقه سوچ اراده لري چې دلیل او مدعا دواړه او پیژني د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نه طلب کی ومن اراد سوچ اراده لري چې سوال په د مال په باره کې سوال وکي و مال درشي الله عز وجل زه په دې باندې واری ګرځولم زد رب العالمین دغه تقسیمون کې د مال راشه مالونه والي یعنی عمر بن الخطاب په خلکو کې د پیشنګوي وکړه د تصریح وکړه د دهایي وکړه چې د قران په مسائلو کې د ډېر انتجاج په انسان بل څوک نشته او دې ویل چې رب العالمین په نعمتونو کې ولوي نعمت علي بن ابي طالب بدا ویلي الله عز وجل بعض انسانانو له قران کریم کې مهارت ورکړي لکه څنګه چې هغه د علم سره مناسبه او عبد الله بن مسعود ویلي قران کریم باندې دومره پوهه زمانه بل هیڅ پر قران باندې پوهه نه دي کچیرته وسړی پر قران باندې پوهه شي او زماره سروي ممکن چې داغه خواله ورشي پیسې داغه خواله ورسم نو عمر بن الخطاب زید بن ثابت د خلکو د قران مفسر د قران عالم د قران مضبوط رهنما دی ورته او خودلو طالبانو د علم چې صحابه او تابعینو معلومه کو چې زید بن ثابت ډیر اوچت قدر والا دی دغه نه برسه پر ژوند کې دغه قدر ساتو او د قشن تعظیم به کو د هغه څه چې کوم د زید بن ثابت په خپل سینه کې ساتلو چې علم د قران او سنتو اذن ورسا بحر العلم ترجمان القرآن دای سره رئیس المفسرین او الحبر عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو کرته ولیدو چې زید بن ثابت ما پر استادانو کې اراده د دې لړۍ شاغه وسور شي بر سورلې باندې عبد الله ابن عباس رامن ډکړه دا سورلې مخې له ودرېدو او دا کم ځای رکاب چې انسان به د خپل دنه کې هغه ونی ولا او د قشن سورلې د دیواګینه ونی ولا او به زید بن ثابت له ویلي چې وسره وخېجا زید بن ثابت ورته چې دعن کا یا ابن عم رسول الله اے د پیغمبر د کاکا بچي خوشی کده دا ته څه کې مونږ ګنګاري عبد الله ابن عباس ویلي وې د قشن موږ امر کړی شوی چې موږ د خپل علماء او قدر په دې طریقه باندې وکړو زید بن ثابت چې کله دا خبره داغه واوریدا چې د عالم سره دومره ادب نه کار اخستل کیږي نو ابن عباس ویل چې د خپل لاس مبارک دربار کا کله چې عبد الله ابن عباس د الله سره مبارکي زید بن ثابت د الله سونه خپل کې او به ویل چې موږ د قشن امر کړی شوی دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان وارث سره موږ ته احترام وکړو لاس کولول جایز په درې شرطونو باندې مخکې موږ دا ویلو عبد الله ابن عمر د رسول الله لاس مشي کړی دی دیږي زید بن ثابت د عبد الله ابن عباس لاس مشي کړی دی ابو عبیده ابن جراح د عمر بن خطاب لاس مشي کړی دی خو درې شرطونه به ضروری دي انحناب به کې نه مصافحه به نه ترکیږي عادت مستمره بنئ سرخ کول دا جایز لکه څنګه چې عائشه د رسول الله خپل کړي تندې مچ کول جایز لکه څنګه چې رسول الله د جابر د جعفر رضی الله عنه د قشان د عثمان بن مسعود خپل کې او د قشان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی کریم علیه السلام خپل کې د بدن بل ایسخ کول جایز لکه اسید د رسول الله تشخ خپل کې د خپل مبارک علماء دوه قول ذکر کړي یو جایز دویم ناروا راجی قول دا ناروا ده کوم انسانانو چې د رسول الله هغه په مبارک خپل کړي وي په هغه وخت کې داخله د ایمان په منصب باندې مشرف نه و دویم بده کې د انسان نه انحنا کېږي دریم امامنا و سیدنا امام بخاری ادب المفرد کې اقرا وتر وړي دي ابن کثیر دی وغیرہ به ټول لیکلي چې په هغه کې وسنره د ام ابان هغه چونکه موجوده له لحاظ په حدیث باندې استدلال کې دی نشي ابن عباس داغه د رکابونیو
داغه د اس واګي ونیو او زید بن ثابت داغه د لاس کول کو موږ د امر کړی شوی دی چې کله زید بن ثابت وفات کیږي د رب العالمین په طرف باندې ورزي مسلمانانو د په مرګ باندې ډیر انتي وژړل او وی ویل دا د شو عالم دی چې زید علم د ځان سره دفن کې ابو هريره رضی الله عنه ویلي اليوم ما تحبر هذه الامه نن رس د امت اولي عالم بحر هغه وفات شو کو امید ده دي چې الله عز وجل د علم د زید بن ثابت په عبد الله ابن عباس کې نمائندګي د نمائنده په صفت باندې کړي او به د رسول الله شاعر حسن بن ثابت د قشن اذا مرسي وکړه او د خپل ځانه وی ویلي فمن للقوافي بعد حسن ابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت سوق به د شیرونو د پاره شکل حسن او دغه بچي مرشي سره دینه چې دا شعر بد دی خو لیکن چې کشي هغه به غوړه دی لکه څنګه چې سوره شعراء کې الله دغه استثناء کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دشمن د اثر کې لکه مرمۍ لکه دا شعر ویلي ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت او څوک ډېر پوښي قران کریم په تفسیر باندې د زید بن ثابت نو ورسته دا خو شلاړو علم وسره لاړو زید تحقیق د زید بن ثابت الانصاري رضی الله تعالی عنہ مبارک الاصابه 511 نمبر صفحات الاستيعاب ابن عبد البر اول جلد 551 غایه النهایه اول جلد 290 اسد الغابه یوزر اتصو سلیرش معنی تحذيب التحذيب دریم جلد 399 تقريب التحذيب اول جلد 222 طبقات ابن سعد او دقه شان معارف 280 نمبر صفحات سیرت ابن هشام کې تاریخ د تبری کې او اخبار الغزالي وکيع اول جلد یوصل نمبر صفحین ولي تر یوصل لسم پوری او د زید بن ثابت تقریبا 15 سورې کې یا جمعه کې د يهود د عجب ذکرلا او به رسول الله صلی الله علیه وسلم قال براتو ترجمانه به کوله الله عز وجل د جنت الفردوس داخل کی او موږ تاسو د الله عز وجل د صحابه کرام سیته به لري نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين